ملګرو عمر جمشید یم. څنګه تاسو پته چې تیر شوي 2 یا 3 میاشتو راسي په سوشل میډیا باندې یو خبره گردش کوي چیرې په سپین کې یو لایټ هاوس دی او په هغې کې جاب دی او 32 کروڑ روپۍ ماهانه تنخواه ورکوي. ویل کېږي چې په دې کې یو بنګالي کار هم کولو چې تر 3 میاشتې پس راغلی دی او بیا دا خبره کړې چې دا یو خطرناک ځای دی او دغلته کې انسان یریږي هم. او بله یو دا خبره هم په سوشل میډیا باندې گردش کوي چې د آذربایجان یو زنانه وه هغې هم په دغه لایټ هاوس کې کار کولو چې چند روز بعد د هغې یعنې د مرګ خبر راغلو چې یعنې هغه وفات شوه. سوشل میډیا باندې مختلف چینلو والا همدا خبره کوي چې یاره دا یو خطرناک ځای دی خو تنخواه یې ډېره زیاته ښه ده یعنې 32 کروڑ روپۍ تنخواه ده. دا افوا د انډیا یوټیوبرانو نه راغلي ده. بیا پاکستان ته راغله او سخیري پښتانه هم په دې باندې ویډیوز جوړوي چې یاره 32 کروڑ روپۍ تنخواه ده. موږ په سوشل میډیا باندې ګورو چې یو هلک دی د پاکستان سره تعلق ساتي پښتون دی هغه چې ما هم لایټ هاوس ته اپلای کړي ده او پاسپورټ هم خپل ښیي چې یاره ما پسې چې کوم دی انویټیشن راغلی دی چې یاره ته راشه. هغه هلک وایي چې ما اپلای کړې وه او هغې چې کوم دی زما اپلای اکسپټ کړې ده او دې په جواب باندې لګولې یم او 32 کروڑ روپۍ تنخواه راته ماهانه لګولې ده. مونږ چې په مختلفو ویب سایټو باندې د مختلفو لایټ هاوس سیلري یعنې تنخواهګانې وکتې نو د 2000 یورو نه والې تر 4000 یورو پورې د هغې ماهانه تنخواه یادېږي چې 2000 یورو نه تقریبا پاکستانی 6 लाख او د 4000 یورو نه تقریبا پاکستانی 12 लाख جوړیږي. د پاکستان او د انډیا مختلف یوټیوبران همدا خبره کوي چې د دې تنخواه 32 کروڑ روپۍ ده چې دا خبره مکمل غلطه ده. لایټ هاوس صرف په سپین کې نه بلکې دا د دنیا په مختلفو ځایونو کې دي. دا جوړ کړی څه مقصد دپاره دی؟ د دې مین مقصد دا دی څنګه تاسو ته پته ده چې 70% یعنی 70% تجارت په اوبو کې دی او 30% تجارت چې کوم دی دا په وچه باندې دی. دا څومره هم چې شپونه یو ملک نه بل ملک ته ځي نو دا د سمندر په منځ کې چې کومې غټې غټې تړې وي کوم ګټونه وو دې سره به لګېدې نو بیا چې کوم دی نو ډېر زیات نقصان به کېدو یعنی هغه شپ په سوری شو هغې ته به اوبه لاړې او به ډوب شو. داسې د غټې حادثو نه د بچ کېدلو دپاره په مختلفو ملکونو کې مختلف لایټ هاوس تعمیر کړی شوي دي. که تاسو چاري په ګوګل کې سرچ کوئ او لایټ هاوس وګورئ نو تاسو به یو لایټ هاوس نه تاسو ته به ډېر زیات لایټ هاوس راشي یعنی دا په هر ملک کې شته یعنی په ډېرو ملکونو کې دا لایټ هاوس شته دی. او دا خبره حقیقت ته چې په دې کې جابونه راځي او ډېر ښه جابونه وي چې پاکستانی 6 लाख से लेकर 12 लाख روپۍ تنخواه د دې د میاشتې جوړیږي. خو کم خلک چې 32 کروڑ روپۍ د ماهانه تنخواه یادوي نو دا خبره مکمل غلطه ده. د ویډیو کتلو مهرباني الله مو ښاد او آباد لره د الله په امان.